ما با قرآن وایو دا اللہ پیغمبر فرمائی انہو لیسمو قرآن عالہم دبوی دا قرآن نہ خلاف دے اول دا قرآن بتاو گردی تھی عمل ورباندے نہ کہے. عن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من احد يسلم علي الا رد الله علي روحي حتى ارد عليه السلام. منگ با حدیث دا بخاری وایو ما انتم بی اسماء لما اقول منہم دبوی دا قرآن نہ خلاف دے. منگ با حدیث دا مسلم شریف وایو دا اللہ پیغمبر فرمائی زب موسیٰ علیہ السلام پا قبر تیر شما وہو قائم یصلی فی قبرہی موسیٰ علیہ السلام خپل قبر کی ولاڑو منزے کہو دبوی دا قرآن نہ خلاف دے. منگ با حدیث پیش کہو دا اللہ پیغمبر فرمائی الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون دبوی دا حدیث نہ قرآن نہ خلاف دے. منگ با حدیث پیش کہو دا اللہ پیغمبر فرمائی من صلی علی عند قبر سمیتو ومن صلی علی نائین ابلغتو سوک چیزا ما قبر تنزدی راشی درود سلام لولی زی پخبلا ورما دلرین دا پرشتو پسری ما ترا رسولے کی گی دبوی دا قرآن نہ خلاف دے. منگ با حدیث پیش کہو امام ابو داود نقل کئی ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام زما قبر تسوک نزدی راشی سلام ہوکی زورت جواب واپس ورکو ما. منگ با حدیث پیش کہو دا اللہ پیغمبر فرمائی عیسیٰ علیہ السلام بنازلی گی ثم لئن قام علی قبری بیابا زما قبر تراشی فقال یا محمد اگر ما تا سلام ہوکی زما جواب ورکما دبوی دا قرآن نہ خلاف دے. منگ با حدیث پیش کہو ان للہ ملائکتا سیاحین فی الارض یبلغونی من امتی السلام زما دا رب پرشتے ما تا زما دا امت درود شریف آنا سی دبوی دا قرآن نہ خلاف دے. منگ با حدیث رستو ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق دا اللہ پیغمبر قبر کی جون دے اگر تا رزق ملاوی گی دبوی دا قرآن نہ خلاف دے. منگ با حدیث پیش کہو صحابی خبل بچی دا وسیعت کئی بچی کل جمع قبر کی دفن کی زما پا قبر باندی دمرا وقت وطرے گا سمرا وقت کی چیو اخزبہ کی گی بچی وطرے گا زما پا قبر باندی سمرا وقت کی چیو اخزبہ کی گی ما تا دی وقت کی با پرشتی رازی درب استازی با رازی حتی استعنس بکم بچی زما پا تاثر مانوس کے گا زما پا تاثر ڈاڑا کے گا ما تا پتہ لگی گی درب استازی تسا جواب ورکما دبوی دا قرآن نہ خلاف دے. منگ با حدیث وایو دبوی دا قرآن نہ خلاف دے. منگ با حدیث پیش کہو دبوی دا قرآن نہ خلاف دے. قسم دے اگر دا انکاری حدیث لا رورن اللہ امت تخکارک للا وسم وایو محترمو وسم وایو زمک اسمان تراتلیشی اسمان زمکی تراتلیشی خدا اللہ دا پیغمبر احادیث دا قرآن نا خلاف نشی کے دے. احادیث دا قرآن دا پار شرح دا احادیث دا قرآن دا پار تفسیر دے. اگر ذہنیت مردود دے چاگر قرآن تفسیر پخبل رائی سر کئی من فسر اول دا قرآن بلا بتاو گردی تھی عمل ورباندے نہ کہے او کہ تو پا قرآن عمل وکے نن دا وطن گلو گلدار دا. اول خبر بذکر کو چھ دا اعاد روح مسئلہ حقیقت صدے. ابو داود باب فی المسئلة القبر وعذاب القبر برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ طرف تا منصوب روایت تے چھ آخر کے راضی فتعاد روحہو فی جسدیہی چھ دا مڑی بدن تا روح واپس کلیشی. دویم روایت پدی باب کے پیش کولیشی ابو داود باب زیارت القبور مسند احمد جلد ثانی عن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من احد يسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام. دا دی جواب پا دو طریقوں سے رکی گی یو کلام پا متن باندے بل کلام پا سند باندے. پا متن باندے با کلامو کو یو خبر خدا دا چی دا دا عقیدی مسئلہ دا چی روح بدن تراسی یا نراسی عقید اعاد روح و عدم اعاد روح. پا باب دا عقیدہ کے عند الاحناف صرف نص قطعی پکار رازی. دا ابو داود مستد احمد وغیرہ اندکی ضعیف روایات یا اخبار احاد پا باب دا عقیدہ کی نہ چلی گی. دا مسلک دا احناف پر ڈیرو کتابونو کے دے خصوصاً دا شیخ الحدیث سرفراز خان صفدر صاحب رحمت اللہ علیہ کتابونو کے ہم دا دے قسم تذکرشتا. دویم جواب دا دی دوال روایات اخپل منس کے ہم تعارض دے
او د تعارض په ټیم کې هغه دلیل تتلیشي چې پاغي کې تعارض نه نو هغه دلیل د فیمسک التی قضا علیها الموت یعنی د امساک روح عقیده. تاسو ګورئ لومبي روایت فتعاد روحه فی جسده نه دا معلومیږي چې روح همیشه د پاره په جسد کې وي. بلکې خود دویم روایت چې کم د ابو داود دی او مسند احمد والا چې ما من احد یسلم علی الا رد الله علی روحی د دې روایت نه معلومیږي چې روح صرف د سلام په ټیم کې راځي نه کې هر ټیم. نو یو روایت کې اعاده بالدوام ده او بلکې په یو مستقل وقت کې یعنی حين وقت السلام. نو دواړو روایتو کې تعارض دی. د تعارض په ټیم کې به دا روایت پرې خودلی شي. د تعارض خبر الحاوی للفتاوا کې علامه جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه کړی دا چې د اعاده روح د قائلینو په نسبت باندې هم جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه معتبر دی. دریم جواب د دې روایتو نه دا کیږي چې د ابو هريره صاحب کوم روایت دی هغه خو د قائلین اعاده والو هم خلاف دی. ځکه د ابو هريره سے پر روایت کې دی یسلم علی الا رد الله علی روحی چې صرف د سلام په ټیم کې روح بدن ترازی. حال دا دی چې د دې مخالف جانب والو ملګرو عقیده دا ده چې روح بدن کې مستقل موجود وي. سلورم جواب دا دی چې په حدیث کې لفظ دی فی جسده فتعاد روحه فی جسده. نو سوال دا دی چې د دینه کم جسد مراد دی ځکه چې جسد مطلق ذکر شوی دی او د مرګ نه بعد د دوو جسدونو تحقق شوی دی. یو جسد مثالی دی بل جسد عنصری دی او روایت کې جسد مطلق ذکر کړی دی. نو کچر تکید جسد نه جسد عنصری مراد اخلی نو باب د عقیده د تعین به په نص قطعی سره کیږي او حال دا چې نص قطعی نشتا په جسد عنصری باندې اور جسد مثالی طرف ته اعاده روح د دې هم قائل یو لکه حدیث ته صحیح مسلم د عبد الله ابن مسعود کې چې راځي نو مون وایو چې دا حمل کا په جسد مثالی باندې. اوس پنځم جواب دام دی چې کچره مونږ دا ومنو چې جسد عنصری طرف ته اعاده شوی دا نو بیا د قرآنی آیات او د صحیح احادیثو ټکراو ورسره لازمیږي. نو کله چې حدیث د قرآن معارض شي یا د بل صحیح حدیث معارض شي په داسې صورت کې خبر واحد غوندې ضعیف روایات دا په باب د عقیده کې ساقط کولی شي او دا معارض دی د سورۃ زمر آیت نمبر 42 چې فیمسک التی قضا علیها الموت. الته د علماء دیوبند تفاسیر هم معنا کړی دا لکه بیان القرآن او تفسیر ماجدی چې امساک کیږي. دا امساک ترکیمی کیږي دا تر قیامت پورې روح بدن ته واپس ناراضي لکه سورۃ تکویر آیت نمبر 7 واذا النفوس زوجت د قیامت په ورځ باندې د شپېلې پونګ سره به ارواح بدن ته واپس راځي. دغه رنګي ثم انکم یوم القیامت تبعثون سورۃ مؤمنون آیت نمبر 16 چې د قیامت په ورځ باندې با ارواح بدنونو ترازی د دینه مخ کې ناراضي. نو دا روایت د اعاده روح دا د دې آیاتونو سره منافی دی. دارنګ د دې حدیث سره هم منافی دی چې ارواح د شهدا وی ان ترد ارواحنا الی اجسادنا الله مخ پر جسو ته واپس کا. نو معنا دا ده چې واپس شوی نوي. لا یجمع الله علیک موتتین هم دغه تعبیر ذهن ترازی. نو د دې زینو نه معلومیږي دارنګي د اعاده روح کچر تکي برحق وي او جسد عنصری ته روح واپس راتلی. نو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د مقتولین بدر بارکه ولي فرمایلو چې یا رسول الله اتکلم اجسادا لا ارواح لها بغیر ارواح اجساد سره ولي خبرې کې که اعاده روح برحق وي. نو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ولي فرمایل چې لا ارواح لها پدې کې ارواح نشتا. دا د جواب یو حیثیت شو د متن سره چې کله متن معارض قرآن وی نو پر خودلې بشي. دویم د دې روایتو سندي حیثیت چې الاسناد من الدين لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء چې صحیح مسلم مقدمه کې د عبد الله ابن مبارک صاحب قول له د براء ابن عازب رضی الله تعالی عنہ کوم روایت چې مونږ پیش کو دی کې زازان راوی شیعه دی هغه ضعیف دی. ابن حبان تهذیب التهذیب جلد 112 کان یخطئ کثیرا دی بډیر خطا کېدو یا چې متعدی شو چې یخطئ کثیرا د بډیر خلق خطا کول. نو کم راوی چې خطا یا مختی وی نو دی
قابل احتجاج نشي جوړه دی. ابو احمد الحاکم میزان الاعتدال امام زاهبی هغه کې ذکر کوي لیس بالمتین عند المحدثین جلد 218 چې د محدثینو په نسبت باندې زازان قوي راوی نه دی. نو کوم چې لیس بالمتین عند المحدثین یو داسې اصطلاح ده چې په معارضه د قران کې محدثین داسې روایت او داسې راوی پریدي. تقریب التهذیب د ابن حجر هغه کې د علامه ابن محمد رحمت الله علیه قول ذکر کوي چې هغه د زازان بارک وی فی شیعیت د کی شیعتوب دی او دا د محدثینو قاعده ده هر هغه راوی چې هغه وی شیعه او هغه د یو داسې عقیده بیان ورکي چې د هغې نه د شیعګانو د عقیدې تایید کیږي هغه روایت د دې راوي پرېښودلی شي او اعاده روح د شیعګانو مشهوره عقیده ده لکه البرهان الجلی کې چې د قدر شیخ تصریح کړې ده. دویمه خبره یو ذهن ته سوال راځي چې د زازان په باره کې خو جرح هم شته خو تعدیل هم شته. نو قاعده د محدثینو دا ده چې اذا اجتمع في الراوي الجرح والتعديل فالجرح مقدم على التعديل. په داسې صورتونو کې جرح په تعدیل باندې مقدم وي لکه الرفع والتکمیل د ابن علامه محمد عبدالحی لکنوی حنفی رحمت الله علیه. دارنګه مقدمه د ابن صلاح صفحه 52. دویم روایت چې کوم د ابو هريره صاحب والا دی دا غي د سند حیثیت داسې دی چې دا روایت هم ضعیف دی ځکه دی کې دوه راویان دي چې هغه به اعتماد او ضعیف دي. یو راوی یزید ابن عبد الله ابن قصید، دویم راوی دی ابو صخر حمید ابن زیاده. یزید ابن عبد الله ابن قصید بارک علامہ ابن قیم جلال الافهام کې وی سألت شیخنا ما د امام ابن تیمیه رحمت الله علیه نه تاسو کو نو هغه وی چې عن سماع یزید ابن عبد الله من ابي هريره چې ما ورته وی چې آیا د یزید ابن عبد الله د ابو هريره څخه حدیث اوریدل دي. فقال الشيخ نو امام ابن تیمیه رحمت الله علیه فرمایل ما كان ادرکه د یزید ابن عبد الله خو د ابو هريره صاحب سره د سره ملاقات نه دی شوی او هو ضعیف او دا راوی خپل هم ضعیف دی. ففي سماعه نظر د ابو هريره صاحب نه په اوریدو کې نظر دی یعنی غلطی ده یا سوچ او بچار دی. علامہ صحابی رحمت الله علیه القول البلیغ جلد 276 هغه دا د سلورمه طبقه سره دی او د طبقه رابعه او حتی کې تر ثالثه طبقه ثالثه بارک هم شاه ولی الله او شیخ عبدالعزیز صاحب اجماع نقل کړی دا چې د دې کتابونه او دارنګ د دې کتب دا غیر معمول بها او غیر محتج بها دي. ها که محتب بالقرائن شنو بیا ټیک ده. بهر حال دغه رنګي الجرح والتعديل کې امام ابو حاتم رازی صاحب وی لیس بقوی دا راوی قوی نه دی او لیس بقوی دا سه اصطلاح د محدثینو دا چې دولس روایتونه امام زاهبی په نظائرو کې پیش کړی دي چې د لیس بقوی اصطلاح په وجه باندې هغه مردود شوی دی. دویم راوی چې کم ابو صخر حمید ابن زیاده دی نو دا د شپږمه طبقه سره دی. تهذیب التهذیب کې وی له اوهام دا وهمی راوی دی او د واهم راوی روایت مقبول نوي. کتاب الضعفاء والمتروکین امام نسائی یحیی ابن معین وای چې دا راوی ضعیف دی. دغه لسان المیزان د امام زاهبی کې هم دغه تفصیل ذکر کړی دی. بهر حال دا روایت معارض قرآن دی. د معارض قرآن او د ضعیف سند د وجنه الله رب العالمین موږ د دې مکلف کړیو چې موږ به د قرآن اتباع کوو، د قرآن لاندې به احادیث منو، دارنګ د قرآن لاندې به او اکابر منو، د قرآن پر رڼا کې به موږ تنظیمونه منو. نو دا روایت د قرآن معارض دی. د فیمسک التی قضا علیها الموت معارض دی. دارنګ اذا النفوس زوجت ثم انکم بعد ذلک لمیتون سره معارض دی. نو دا روایت به پرې خودی شي او د قرآن نه ثابت شوی عقیده چې فیمسک التی قضا علیها الموت ارواح اجساد تا قبل القیامت ناراضی دا عقیده به ساتلی شي. دویم ستاسو سوال کې فرمایشي مطالبه وي. اول مو سوال کې وی چې مبتدعين سره زمون نزاع ده په یاد روح کې. نو خالص دا عقیده مبتدعين سره تړل ځکه نه دی بکار چې د اهل سنت هم ډیرو خلکو په یاد روح باندې بحث کړي دي. دویم تاسو وی چې بغیر د جرح نه دا حدیث صحیح دی. دا خبره هم خطا ځکه ده چې د جرح نه بغیر هم دا حدیث متنن د قران خلاف دی. چې متنن د قران خلاف شو نو بدون جرح دا حدیث صحیح څنګه شو؟
بل تاسو وی چې ابن قیم د 7 ایام یا د الی یوم الحساب وغیرہ قول کړی دی نو هر څومره چې کړی دی خود فیمسک التی کذا علیه الموت سره معارض ګرځي او د قران د عمومي حکم د خبر واحد ضعیف په وجه باندې په دغه تخفیف او تخصیص نشی راتلی بل مخبل بیا اقرار کړی دی سوال کې چې اکابرین دیوبند صراحتا د اعاده او د حلول قائل دي نو چې دا مسله زمون فارق بین المبتدئین شي نو بیا اکابرین دیوبند ته بدعتیان وایل زما په خیال دا به د اشاعت موقف هم نوي بل مو مطالبه کړی دا چې دا سه تطبیق وکي چې انکار د حدیث نه لازم نشي دا خو حدیث نه دی نو انکار بسنګ د حدیث نشي دا خو د زازان او د سحر ابن زیاده وغیرہ دي د خیالات او اظهار دی دته حدیث نشي ویلې دا سه حدیث ترکول پکار دی او پر خودل پکار دی حدیث او هغه چې هغه د قران ترجمان وي کوم حدیث چې د قران خلاف راځي پیغمبر چره د قران خلاف نه کوي دا د پیغمبر خبره نشي کېدی دا بل چا د خیالات او اظهار وي کچا ورته حدیث ویلی وي د انسانان خطا کې دي شي د داغي د تحقیق کمې کې دي شي بل مطالبه مدا کړی دا فرمایشي چې دا سه تطبیق وکړي چې د ابن قیم د قول مخالفت را نشي یعنی پاغه برابر راشي د ابن قیم قول کچرته اغي کړی وي نو په دې باب کې خطا شوی دی هغه سره د قران په عموم کې کمزورواله راځي قران فیمسک التی قضا علیها الموت ویل دی و اذا النفوس زوجت ویل دی ثم انکم بعد ذلك لمیتون ویل دی د دې آیاتونو په موجودګۍ کې د ابن قیم دی یا د اعاده روح د قائلین او خلکو خبره منل د قران په عموم کې کمزورواله راولي خدای چې دا اکابر د تلک امه قد خلت په بنا باندې معاف کړی شي لها ما کسبت ولکم ما کسبتم په بنا باندې د دیو بارکه د هم بد خلونه خذول شي لا تصب الاموات فانهم قد افضوا الى ما قدموا اور موږ د قران باندې تمسک کو او امت د قرآنی عقیده تر وبلل شي او هغه احادیث چې هغه د قرآن معارض دي هغه د قرآن مقابله کې پیش نکړي شي بهرحال د کتب مجموعه حواله هم دغه سدا چې یو کتاب تعارض د پارا الحاوی للفتاوی جلد 243 زازان بارک ابن حبان جلد 192 تہذیب التہذیب جلد 313 میزان جلد 342 مقدمه ابن صلاح 42 الرفع والتکمیل 22 علامہ صحابی القول البلیغ 276 الجرح والتعدیل د امام رازی جلد 392 تہذیب التہذیب د ابن حجر عسقلانی جلد 212 لسان المیزان جلد 261 کتاب الضعفاء والمتروکین که هم د دغه راوی تفصیلی حال او د دې حدیث تذکرہ شوی